لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. کومه خبره چې مې د ډاکټر وکړه نو دا پرون د الارج د هسپتال خبره ده. ما ورته ویل خیر دی ډاکټر صاحب که زه په تکلیف کې یم زه اوس سخته تېرولی شم خو چې زما دا بچی زما نه خراب نشي. د مور په غېږ کې بچي ساه ورکړه، مور ورته کتل او دغه وړوکي ګلالي بچي د ژوند هغه اخري سلګۍ د مور په دغه غېږ کې ووهلې او سترګې پټې کړې. دا ډېر زیات ګران وخت دی ملګرو، خو چې د چا بچي نو هغه ته به د دې تکلیف اوس پته وي چې دا به څومره تکلیف و. خو الله جل شانه د انسان د دې صبر ماده الله پاک پې رحم کوي. ګینې زه وایم قسم مې د په ذات د خدای چې دا کومه ویډیو ده که نه دې سیټ کې تاسو ته ښکاري چې دغه ماشوم اول لږ غوندې مسکې شي بیا ورته تکلیف شروع شي او سترګې پټې کړي نو د دغه مور په زړه باندې په دغه وخت کې سوال د قبلېدو دی چې دا مور ورسره رالوېدلې نه ده. خو الله پاک رحم کوي. زمونږ هغه صبر ګوري چې دکې صبر شته دی او که نه. خو د مور او د بچي دا محبت دی داسې ملګرو چې پلار او مور په بچي ډېر زیات خفه کېږي. بیا هغه بچی چې کله غټ شي نو د مور او د پلار پروا نه کوي. نو په دغه وخت کې د مور او پلار ته هغه وخت را یاد شي چې ما د خپل بچي سره څومره تکلیفونه څومره سختې تېرې کړې. پرون زه تللی وم خپل بچي له مې انجکشن یې راوړی په 19,500 باندې یوې انجکشن ده د 74,000 روپو انجکشن یې زما د زوی ته کېږي د میاشتې. دغه مسله زما او د دې بچي یو مسله ده. ما ته هم څه لږ ډېر تکلیف شروع شوی و. پرون مې ډاکټر صاحب ته وویله مې ډاکټر صاحب چې زه هم کاغذونه جمع کړم په احساس پروګرام باندې د 74,000 روپو دغه انجکشن زما بچي ته لګي. نو ما ورته ویل سره ما ته هم تکلیف شروع شوی دی چې زه هم د انجکشنو ته اپلای وکړم. نو ما ته ویل داسې چل دی چې د دې زوی دا انجکشن دې شروع دي او هسې نه چې ته اپلای وکړې او د دې بچي دا انجکشن دې ودرېږي. ما ورته ویل نه سر بیا اپلای نه کوم. زما د بچي ژوند ضروري دی چې دته کېږي بس دا داسې ده چې لکه ما ته کېږي. دا پلار او مور د دې بچي دپاره ډېره غټه قرباني ورکوي. ښه بیا چې دغه بچی کله پلار ته نیغ شي کله ورته نیغې خبرې وکړي د دې پلار دا خلک وایي که نه وایي پلار ته یې هټ اټیک وشو د زړه مسله ورته راغله دا بیماري ورته ولګېده دا بیماري ورته ولګېده. نو هغه زړه خوري هغه د خپل بچي بچپن را یادوي چې ما د خپل بچي سره څومره تکلیف تیر کړی. نن هغه بچی زلمی شو په خپلو مټو مضبوط شو او زه کمزور یم نو ما ته هغه خپل زور ښیي. بیا تاسو ډېر داسې پلاران لیدلي دي چې په دې سرو غرمو باندې به لګیا وي مزدوري به کوي خپل بچي دپاره او په بچي باندې به تکلیف نه تېروي. کله چې په دې بچي باندې تکلیف وي نو دا ته ما وویل که نه چې دا درد په دې وخت کې هغه کس محسوس کولی شي د چا چې بچي وي. نو کله چې په دې بچي باندې تکلیف وي ملګرو نو د مور او پلار له ناسته ولاړه او ملاسته خوند نه ورکوي. نو دا ویډیو مې وکتله ملګرو ما چې ستاسو سره شریک کړم کیدای شي په دې کې داسې ډېر بچي وي چې هغه د خپل مور او د پلار سره محبت شروع کړي. په دې کې داسې ډېر بچي وي چې د مور او د پلار نافرمانه وي نو چې هغه د خپل مور او پلار فرمان برداره شي او د خپل مور او پلار هغه سختي وګوري چې زما سره به زما د مور او پلار ډېر تکلیفونه تیر کړي. نو د هر بچي سره ګوره مور او پلار تکلیف تیری. ښه دا د یو سړی نه وایي چېرې زما سره به د مور او پلار تکلیف نه تیر کړی. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. کومه خبره چې مې د ډاکټر وکړه نو دا پرون د الارج د هسپتال خبره ده. ما ورته ویل خیر دی ډاکټر صاحب که زه په تکلیف کې یم زه اوس سخته تېرولی شم خو چې زما دا بچی زما نه خراب نشي. خو الحمدلله د هغه انجکشنو سره ښه دی د خیره سره خو انجکشن یې لا جاري دي. بیا چې کله زما د بچي ته دا تکلیف شروع شو توبه استغفار هغه سخته 1 روپۍ هم را سره نه وه او بچي ته مې د 74,000 روپو د انجکشنو ضرورت و. نو هسې سوچ کوئ چې ما به څومره منډې ترړې وهلي ما به څومره تکلیف د دې خپل بچي دپاره تیر کړی. زه په دې خپل بچي باندې ځباتم نه زه تاسو صرف دغه محبت یادوم چې دا پلار د دې بچي دپاره څومره دردیږي. خو شته ډېر ملګري الحمدلله الله دې ژوندي ساتي هغه خپله منډه ترړې را سره وهلې ده خو بیا الله رحم وکړو احساس پروګرام باندې هغه انجکشن زما بچي ته جاري دي او کیږي ورته. نو هغه بچي به نن زموږ سره په کمنټس کې دا واده کوي
چې موږ به د خپل مور او د پلار فرمانبرداره جوړیږو، د خپل مور او پلار زړه ته به تکلیف نه رسو. څوک به زموږ سره واده کوي په کمنټس کې، نو ویډیو به تور اسلام مخ کې شیر کوي. چرته مې الله خان آباد او خوشحاله سات. اخره کې واس پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد، تل دی وي، آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي. د لوی الله په امان.